इतने साल से चलाए ना, एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है मतलब बेहतरीन हाँ, ये बहू के लिए भी तो हो सकता है कि वो अंधी हो जाए, बेरी हो जाए। सास होती है ज्यादा सास। तुम घर में बहू लेके आ रही हो तो घर का माहौल ठीक करने के लिए हमें अंदर कि ज्यादातर लोग यही देखते थे कि कानून किस तरह अंदर होता है जो मतलब आंखों के सामने आ जाए या किसी को सामना होगा तो अगर पीछे कोई काम होता है तो उस पर नजर नहीं आता। तो एक हमने ये नहीं कहा है और अच्छा, जिस बंदे का एक आंख ठीक हो तो उसको हम काना कहते हैं कि बंदा एक आंख से मासूम। दाएं बाएं ऊपर पीछे नजर नहीं आता। कुछ लोग होते हैं जिनको रात को बिल्कुल जिस आप तारों की रोशनी में चल लेते हैं, तो ये इनके काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है जो नज़र के हवाले से है। अच्छा, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके लिए लफ्ज़ जो है उर्दू में और पंजाबी में अंधा इस्तेमाल होता है। अंधा इस्तेमाल होता है, पैदाइश से ही नज़र नहीं आता। ګران کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوی یم. دا مهال چې کوم ورکشاپ دی، کوم ټریننګ دی د اټیا حوالې سره په دې کې نور عالم صاحب، سیف الله یعنی صفي صاحب چې کوم دی زموږ د پېښور ډېر سینیر جرنلسټ دی، عدنان صاحب، عزیز خان موږ ته ډېر زیات معلومات راکړل. په دغه کې د نارینو سره سره چې کوم دی نو زنانو خویندو پکې ډېر په کافي تعداد سره ګډون کړو. هغوی څه زده کړل، د هغوی څه تاثرات دي او آینده د دې ټریننګ نه چې کوم پیغام دوی یوړو نو څه کار به کوي پرده نه. خپله پېژنګلو راسره. السلام علیکم. زما نوم لایبه علي دی او زه یونیورسټي اف پېښور سټوډنټ یم، فاینل ایئر جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن سبق وایم. نن دا ټریننګ چې کوم او ډېر زیات لکه موږ خو ته ډېره زیاته زده کړه وکړه چې آر ټي آی بارے کې چې موږ اوسه پورې یونیورسټي کې چې څونه هر څه لکه زده کړي وو هغه چې نن پریکټیکلی مونږ هر څه وکتل که نه نو لکه ډېر زیات داسې نوي شیزونه مو چې مخکې لکه مونږ تھیوریټیکلی ویلي وو خو لکه مونږ ته هغې بارے کې ډېره نه وه پته، اسپیشلی چې لکه سینیر جرنلسټ مونږ سره ناست وو، هغې نه چې مونږ ته څونه ګایډنس ملاو شو، هغې نه چې مونږ څونه هر څه زده کړل نو ډېر ویلیوبل ایکسپیرینس و او داسې ټریننګ ورکشاپس چې کوم وي لکه سټوډنټس لپاره ډېر زیات فایده مند وي. لایبه په زنانو جرنلسټو څومره پورې ضرورت دی، څه نظر ساتئ؟ زموږ خو ګورې نن سبا خو معاشره داسې ده چې لکه ضرورت خو د هر کمیونټي چې کوم دی لکه د هر چا او دا تش نه چې خپل کمیونټي ریپرزینټ کوي بلکې چې هر چا باره کې خبرې کوي، خو ان سپیسیفک چې کوم کمیونټیز داسې دي چې هغې یا اقلیت کې راځي یا داسې لکه مارجنلایزډ وي، انډر پریولیجډ وي نو هغې بیا ریپرزنټیټیو سپیشلی ضرورت وي چې لکه اوس خواتین جرنلسټ راشي او دا جرنلسټ چې کوم سپیس دی دا هم لکه دې کې فیمیلز دپاره هم سپیس جوړ شي، لکه د میل ډومینیټډ سپیسز دي ډېر زیات نو چې دې کې خواتین دپاره هم ځای جوړ شي چې هغوی هم هماغه شان اپرچونټیز انجوای کوي چې څنګه زموږ میل
کلیګز کوي. نن هم دې ټریننګ نه څه اورېدل لکه زنانو ته په سکولونو کې په کالجونو کې په هسپتالونو کې داسې مسایل شته چې هغه پټ دي داسې افسران دي چې هغه پې خاموشه دي د اړتیاي لاندې داسې اراده مو کړه چې تاسو بس اپلیکیشن ورکوئ؟ او چې بالکل دا خو نن ډېر چې څنګه ټولو پریزنټیشنز وکړل ډېر داسې پرابلمز و چې لکه ذهن کې نه مو اوس د پریزنټیشنز په هغې باندې ذهن ته رالل نو ډېرې داسې خبرې وي اوبویسلی چې هر انسټیټیوشن وایي چې لکه زموږ دا خبره د میډیا ته را نشي که نه سپیشلی لکه د ښځو بارے کې نو هغوی دا خبرې پټوي خو لکه دا ډېر یو ښه هغه دی چې موږ دونه انکریج کوي چې لکه موږ هم سبا بیا که دې فیلډ ته راځو انشاءالله نو لکه هم په دې باندې به کار کوو او د RTI به پوره استعمال کوو چې لکه خپل د ښځو چې کوم مسایل وي هغه سکرین ته راولو. تاسو د ښځو باره کې یو سټوري دلته کې چې کومه ده نو د هغې په پریزنټیشن ورکړه د دې ضرورت ولې پېښ شو دې ته م آیډیا څنګه راله او څه هم پکې ولیدل لکه د موږ په ذریعه لکه د دې خو ضرورت خو داسې دی چې هغه خو لکه هر کس ته پته ده که نه چې زموږ اسپیشلی زموږ پښتون معاشرې کې لکه د ښځو ایون د وړې جینکو چې لکه قتل وشي یا څه لکه هغې باندې اکثر غیرت په نوم باندې بس خلک چوپ شي یا لکه ډېر په دې باندې په میډیا خو بیا بالکل خبره نه راځي اکثر اوقات خو دا وي چې عدالت هم خبره لاړه نه شي خو دا ډېر یو غټه خبره ځکه چې دا اسلام ته خو دې سره اړو سره تعلق نشته اسلام سره خو موږ دا اړو سره هغې کې اچولی نه شو نو لکه پکار دی چې زموږ خلک رو دې باره کې مغه شي چې دا اسې وړه شان خبره نه ده د جنگ خبره نه ده چې یو کس لکه هغه خپل اپنی زندگی کھو جاتے ہیں لکه هغه خپل ژوند او بیلی په دې کې که نه دا څه وړه خبره نه ده نو لکه د دې ضرورت سپیشلی بیا موږ دپاره دی چې موږ هغه جینکې یو چې بهر راځو یونیورسټیز ته ځو نو موږ سره دا موقع شته چې موږ هغه جینکو دپاره خبرو وکړو چې څوک خپل اواز نشي اوچتولی نو د دې ضرورت خو بیا سینیئر جرنلسټ چې موږ سره څونه هیلپ وکړو په دې سټوري پریزنټ کولو کې یا دې کې موږ انفارمیشن راکولو کې نو لکه موږ ته لګېدل چې دا ډېر ضروري دی چې مخامخ راشي لکه دا ګڼې چې ډېرې زنانه داسې بې دغه چې کوم دی نمرې بیرونه او چې بالکل کیږي لکه زموږ خو ټول خپل هم پښتانه یو موږ ته پته ده زموږ کلو کې لکه کیږي داسې اور اکثر خو داسې وي چې آپس کې هم لکه د غیرت خبره راشي نو لکه خلک یو بل کې هم داسې نه ډسکس کوي خو کیږي ټولو ته پته ده اور لکه عمر خبره چې موږ په دې کې خبره کولی شو نو چې څوک ځان له نشي ویلی پکار دی چې موږ سره دا طاقت شته چې موږ هغې دپاره خبره وکړو. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو لایبالي چې نن کومه سټوري روړې وه هغه حقیقت کې ډېره مهمه وه چې زموږ په دې معاشره کې زنانو کم قتل عام روان دی په هغوی کم تشدد روان دی هغوی سره کم ظلم و جبر روان دی هغې له بیا د غیرت نوم ورکړی کېږي نو په دغې باندې هغوی باقاعده RTI ته یو درخواست ورکړه چې په هره ضلع کې څومره پورې زنانه چې کوم دی هغه قتل شوي دي او بیا هغې دپاره انصاف چې کوم دی هغه میلاویږي نه میلاویږي نو د یو زنانه ذات دې طرف ته سوچ او بیا معاشره په دې باندې پیوله دا د دغه ټریننګ چې کومه ده هغه وجه ده او په دې کې سپي صاحب چې کوم دی نو یقینا زموږ یو ډېر سینیئر جرنلست چې نن هغوی سره زموږ لیده کاتو شو ډېر سم ترې زده کړل ډېر سم ترې واورېدل او هغه زنانه چې کوم دی دې ته دغه شو چې په معاشره کې د زنانو هم یو ډېر مهم رول دی زنانه جرنلسټه جوړېدی شي او بیا زنانه جرنلسټه چې کوم ده د زنانو مسایل هغه دنیا ته ښودی شي او بیا په دې پښتنه معاشره کې د زنانو سره چې کوم زیاتې روان دی په دغې باندې ډېرې تفصیلي خبرې اترې شوې په دې کې د 400 ډېر تکړه تکړه سینیئر جرنلسټان چې کوم دی هغه ټول موجود او هغې نه پکې حقیقت دا موږ هم پکې ډېر څه زده کړل ډېر څه مو واورېدل او خپلې تجربې پکې خو موږ شریکې کړې نو انشاءالله مزید به هم در سره په دې باندې خبرې اترې کوو او مزید به هم د دې معلومات هغه به تاسو ته درکوو.